واچي ایمان یو قیمتي ونه ده او په یو قیمتي ځمکه کې کرلې شوې ده قیمتي ونې له او قیمتي ځمکې له انتهایی زیات حفاظت او خصمانه پکار ده ایمان دا یو قیمتي ونه ده او په قیمتي ځای کې کرلې شوې ده قیمتي ونه الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبه ایمان چې دی نو دا یو بهترین ونه ده شجره طیبه ده او دا د مسلمان په زړه کې ده د مسلمان په پاک زړه کې ده د مسلمان زړه ډیر قیمتي وو دا یو قیمتي ځمکه ده که یو ونه وي او قیمتي بوټی وي قیمتي او هغه سړی په قیمتي ځای کې په قیمتي ځمکه کې وکري خو هغې ته اوبه نه اچوي د هغې ته سره نه اچوي نو هغه بوټی رز تر رزه په تنزل باندې وي او په ښکته باندې راځي هغه بوټی هغه بیا د میږي مقابله هم نشي کولی هغه بوټی هغه د ماشي مقابله هم نشي کولی که ورپسې لږ ښه شي د پرخې وغیره په ذریعه باندې نو دا بوټی دا د چیلي او د بیزې مقابله نشي کولی که بیا هم چې کمدنو لږ ښه شي اتفاقی بارانونو باندې داسې اتفاقی غونته کې چې توبه راشي او په هغې باندې چېرته ښه شي لږ غونته نو بیا په ده کې د غوا غویي د مقابلې طاقت نه وي د هغې د مقابلې طاقت پکې نه وي دارنګې ایمان دی که د ایمان آبیاري نه کیږي ایمان ته اوبه نشي اچولی نو ایمان ترقی نه کوي او چې کله ایمان ترقی نه کوي نو ایمان کې د مقابلې طاقت نه پیدا کیږي او په کم ایمان کې چې د مقابلې طاقت نه وي نو هغه ایمان قرآن کریم په نه ایمان حساب کړی دی قرآن کریم صاف ویلی دی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بعضی په انسانانو کشتا ومن الناس په انسانانو کې شمار دي اگر چې انسانان ندي خو ومن الناس ځنې په انسانانو کې شمار خلق داسې دي چې یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر په خولې د جبې د پاسه دا خبره کوي چې من الله هم منو آخرت هم منو خو الله تعالی وایي وما هم بمؤمنین زکا قرآن کریم وی داسې دي چې ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله دا ایمان داسې دی چې دا د دنیا تکلیف تا د ټینګ نه دی دا ایمان داسې دی چې دا د دنیا مفاداتو تا د ټینګ نه دی دا یو پنجزاري ته هم د ټینګ نه دی دا ایمان چې دی نو دا معمولی غونتې تکلیف ته هم د ټینګ نه دی
که په ده باندې تکلیف راغی نو ایمان ته خیر آباد، که ده ته چرته کې د یو پنجهزاري پړک وښودلی شو نو بیا ایمان ته خیر آباد، بیا د ایمان نه خلاص دی. د ده د دې ایمان آبیاري چې دا نو په قرآن نه ده شوې. الله تعالی فرمایلی دي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. انما المؤمنون، انما دی ویو المؤمنون دیو الذین دی، نو انما المؤمنون مومنان خواغوی، مومن خواغوی اذا ذکر الله چې کلا د په مخ کې الله وویل شي. اذا ذکر الله چې کلا د په مخ کې الله وویل شي. اذا ذکر الله الم یأن للذین آمنوا، ولی آیا دی ایماندارو د خپل ایمان دومره آبیاری نه ده کړې، دومره دی خپل ایمان ته اوبه نه دي اچولې چې په دی باندې داسې وخت راشي ان تخشع قلوبهم لذکر الله، چې د دی په مخ کې الله یاد کړی شي نو د ده زړه ویریږي، الله یادیږي او ته د ټس نه مس نشوې. الله اکبر ویل کیږي، لا اله الا الله ویل کیږي او ستا په زړه کې اثر ونه شو. دا د دې وجې نه چې د دې ایمان آبیاري چې دا نو هغه په قرآن نه ده شوې. الله تعالی وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب، دا الله په یادولو باندې سړیږي زړونه. چې الله تعالی یو بنده یاد کی نو د ده زړه سوړ شي او د ده زړه ته اطمینان ملاو شي، د دې خپل ایمان آبیاري دې ته د قرآن اوبه نه دي اچولې. نو په دې